نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن د سره د یو داسې پیغمبر واقعه ذکر کوم چې هغه په ټوله دنیا باندې بادشاهي کړې ده چې د هغه نوم حضرت سلیمان علیه السلام دی. سلیمان علیه السلام در داود علیه السلام زوی او الله رب العالمین دله داسې بادشاهي ورکړې وه چې په ټوله دنیا باندې د بادشاهت خو څه کې چې په هوا او په سمندر په چارین پارین انسان او جن باندې هم د بادشاهي وه. حضرت سلیمان علیه السلام په خپل فرمایي چې ما د الله رب العالمین نه سوال وکړو چې یا الله ما له داسې بادشاهي راکړي چې تر قیامته پورې داسې بادشاهي چاله ورنکړي بیا. او هغه سوال ولا الله رب العالمین قبول کو چې داسې بادشاهي ولا ورکړه چې تر قیامته پورې به داسې بادشاهي الله رب العالمین چاله ورنکړي. حضرت سلیمان علیه السلام ډیر زیات عقلمند او ډیر زیات هوښیار و. ډېرې زیاتې فیصلې به د په حکمت باندې کول، ډېرې پیچیده مسلې. یو ورځ د داود علیه السلام دربار ته یوه مقدمه راله د یو دوه زنانو چې یوه مشره وه او یوه کشره وه، د دواړو یو زوی و. خو د هغه مشرې زوی چې کوم دی نو هغه شر مخ خوړلی و او د دې کشرې پر زوی باندې لانجه وه. هغه مشرې وی چې دا زما دی، دا کشرې وی چې دا زما دی. حضرت داود علیه السلام فیصله چې کوم دی نو د مشرې ښځې په حق کې ورکړه چې دا بچی د ماشوم دا د مشرې ښځې شو. هغه کشره ښځه چې کوم دا چې د چا ماشوم هغه په ژړا شو ډېره زیاته. نو حضرت سلیمان علیه السلام ورته وویل وی بابا جانه وی که ستا اجازت وي دا فیصله به زه وکړم. ورته ویل صحیح ده بالکل وي زما اجازت دی را فیصله ته وکړه. هغه ماشوم حضرت سلیمان علیه السلام د مور نه واغشتو، په هغې کې ونیو او چاړه یې روښکله ونیوله. ورته ویل د دې ماشوم به دوه ټوکړې کړم، دې وخت کې یوه ټوکړه به وي تاله درکړم، یوه به دې بلې له ورکړم. دا ماشوم چې د کومې ښځې نو هغه ښځه په خندا شو، هغه ورته ویل صحیح ده. او د چا چې و نو هغه په ژړا شو، هغه ورته ویل دا ماشوم وي دې له ورکړه خو دا دوه ټوکړې کومه. حضرت سلیمان علیه السلام پوه شو چې دا ماشوم د دې کشرې ښځې دی او هغه ماشوم یې واغشو، هغه کشرې له ورکړه. ورته ویل دا ستا دی؟ وایي ځکه چې تا د دې ماشوم په درد باندې وژړل او دې پرې ونه ژړل، وایي معلومه دا شو چې دا ماشوم د ستا دی او د دې نه دی. دونه عقل دونه هوښیارتوب الله رب العالمین ورکړو. دقسې یو ورځ یو مسله بله راپېښه شوه چې حضرت سلیمان علیه السلام د ټولو انسانانو، جناتو، پیریانو، چرندو پرند د دې ټولو اجري هغه شته چې ویې کتل هدهد پکې نو. حضرت سلیمان علیه السلام وفرمایل چې هدهد څه شو؟ خو چېرې هدهد رانغی نو هغه له به زه ډېره انتهایي سخته سزا ورکوم. کله چې هدهد راغی نو هدهد ورته ویل چې ای د الله پیغمبره ما نن یو داسې خبر راوړی چې تا هغه خبر واورې نو هغه د ستا د کار دی، هغه خبره د ستا د کار ده او د ستا د مطلب ده. ورته ویل څه ده؟ ورته ویل زه تللی وم سبا قوم ته چې د هغوی مشره یوه ښځه ده بلقیس د هغې نوم دی. او بلقیس او د هغې کسان چې کوم دي نوکران وزیران هغوی د الله نه علاوه د نور عبادت کوي. حضرت سلیمان علیه السلام چې دا واورېدل نو فورا یو خط ولیکو او هدهد له یې ورکړو. ورته ویل دا یو څه او د بلقیس په خوا کې دا خط وغورځوه. وایي ته راځه نو وایي هلته کې کښېنه، وایي ته وګوره چې دا خط هغه وګورو څه وایي. ورته ویل صحیح ده. هغه خط یې وړو هدهد او بلقیس ته یې وغورځو. چې کله بلقیس ته وغورځو نو دی په یو دیوال کښېناستو. هغه بلقیس چې هغه خط ولو کړو او ویې کتل چې دا خط خو د سلیمان علیه السلام د طرفه راغلی دی. نو خپل وزیران یې راوغوښتل او هغوی ته وویل چې زه تاسو سره دا مشوره کوم چې اوس څه وکړو. سلیمان علیه السلام ما ته خط رالیږلی دی. نو مشوره یې په دې باندې وکړه چې داسې چل به وکړو چې یو تحفې او تحایف یې رایوځای کړي او قاصد له یې ورکړه چې دا سلیمان علیه السلام له یوسه. کله چې تحفې او تحایف هغه قاصد سلیمان علیه السلام له یوړی او سلیمان علیه السلام وکتل نو سلیمان علیه السلام ډېر زیات غوسه شو. ورته وویل ته پرې تحفو او تحایفو باندې زما نه مدد غواړې؟ ما له چې الله رب العالمین دا څه راکړي دي دا زما دپاره کافي دي. او لاړ شه بلقیس ته ووایه چې موږ به په تا باندې درځو، مضبوطه حمله به په تا باندې کوو. هغه قاصد ویرېدو په راغی او بلقیس ته یې وویل چې کله بلقیس دا واورېدل نو خپل لښکر یې ځان سره کړو روانه شوه. حضرت سلیمان علیه السلام اعلان وکړو، حکم یې وکړو چې د بلقیس تخت په ما له څوک راوړي. یو پیری پکې پاڅېد، هغه ورته وویل بادشاه سلامت د الله پیغمبره وایي چې کله ته دا فیصله ختمې نو د هغې تخت به ما ستا مخې ته راوړي. ورته ویل نه وایي دا خو ډېر زیات وخت دی. بیا یې وویل بیا به څوک راوړي د هغې تخت د ده نه مخکې څوک راوړي. نو یو کس پکې پاڅېد چې هغه له الله رب العالمین د کتابت علم ورکړو. هغه ورته وویل بادشاه سلامت وایي چې ته سترګې پټې او سترګې څنګه غړې وایي د هغې تخت په ستا مخې ته پروت دی. ورته وایي صحیح ده. چې سلیمان علیه السلام څنګه سترګې پټې کړې او غړې کړې تخت یې د بلقیس د سلیمان علیه السلام مخې ته پروت و. سلیمان علیه السلام فورا د الله رب العالمین شکر ادا کړو او وی چې دا الله رب العالمین په ما ازمایش وکړو، په ما امتحان وکړو. زه یې کتلم چې زه الله شکر ادا کوم وکړو. فورا د الله رب العالمین شکر ادا کړو، حمد ثنا یې وویل او بیا به په هغه تخت کې چې کوم دی سلیمان علیه السلام رد و بدل وکړو. او چې کله بلقیس راغله نو بلقیس ته وویل دا ستا تخت دی او که ستا تخت نه دی. بلقیس نه ښه کولی شو او نه یې نه کولی شو. که ښه کول تخت د هغې شاته پاتې شوی او که نه یې کول نو دا د هغې د تخت په شانتې تخت و. کله چې بلقیس هغه تخت ته ښه وکتل ورته وویل داسې ښکاري چې دا تخت چې کوم دی دا زما دی. بیا سلیمان علیه السلام بلقیس ځان سره بوتله او د خپل سلطنت چې کومې جلکۍ وې هغې ورته ښولې او یو داسې محل ته یې بوتله چې هغه محل صرف او صرف د شیشې نه جوړ او د هغې نه لاندې اوبه وې، په هغه اوبو راپاسم شیشه وه
مکمل ګیر چاپېره شیشه وه. کله چې بلقیس هغه شیشې هغه محل ته ور دننه شوه نو ډېره زیاته تعجب کړو، ډېره زیاته حیرانه شوه چې داسې سلطنت به هم الله رب العالمین چاله ورکوي. سلیمان علیه السلام مقصد صرف او صرف دا و چې بلقیس ته دا وښایي چې د دنیا د آسایشونه او د دنیا د نظارې دومره ښکلې دي، د الله رب العالمین د قدرت دومره ښکلی دی، نو سوچ وکړه چې د آخرت خوشحالۍ به څونه وي. کله چې بلقیس هغه شیشې هغه محل ته رادننه شو، په هغه اوبو یې خپې ښوده نو هغې پیسې بره کړئ. هغې ویې جوړ دا اوبه دي او د اوبو راپاسې شیشه وه، نو چې کله یې خپه کېښود نو هغه ډېره زیاته شرمنده شوه او ډېره زیاته دغه کچه شانتې شوه. نو بلقیس سلیمان علیه السلام ته وویل چې زما د الله رب العالمین په ذات باندې قسم چې ته الله رب العالمین رښتونی پیغمبر یې. او بلقیس په هغه ځای باندې کلمه وویل او الله رب العالمین بلقیس او د هغې چې څومره وزیرانو څونه نوکران چاکرانو ټول الله رب العالمین په هغه ځای باندې مسلمانان کړل. دغه رنګې د سلیمان علیه السلام ډېرې زیاتې کارنامې. سلیمان علیه السلام هغه پیغمبر دی چې د مسجد اقصی جوړ کړی دی، د یو هیکل یې جوړ کړی دی، چې دا د مسجد اقصی نه تقریبا په لږه فاصله کې پروت دی. او چې کله مسجد اقصی یې جوړه کړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي چې سلیمان علیه السلام 3 دعاګانې د الله رب العالمین نه وکړې. 2 دعاګانې ول الله رب العالمین قبول کړې او 3مه دعا چې کوم دی نو دا به امید لره به ساتم چې دا به زمونږ د امت مطلب زمونږ په حق قبلېږي. لومبۍ دعا یې دا وکړه چې یا الله دا کم بادشاهت یا الله ماله داسې بادشاهت راکړي چې هغه ستا د بادشاهت سره موقوف وي. مطلب داسې بادشاهت ماله راکړه چې هغه د عدل او د انصاف حکومت وي، د عدل او د انصاف بادشاهت وي. الله رب العالمین ول هغه قبول کړو. دویم سوال یې د الله رب العالمین نه دا وکړو چې یا الله داسې ملک باندې ماله بادشاهي راکړي چې تر قیامته پورې هغسې ملک بل چاله ورنکړي. الله رب العالمین ول هغه سوال هم قبول کړو. دریم سوال یې دا وکړو چې یا الله چې کوم کسب مسجد اقصی ته په دې نیت باندې راځي چې زه په دې کې مونځ کوم، یا الله هغه د ګناه نه داسې پاک کړي لکه ماشوم چې د مور ته ګېډه نه څنګه پاک روزي. دغه سوال رسول الله مبارک فرمایي چې دا امید لره به ساتم چې دا به زمونږ په حق کې الله رب العالمین قبلوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په حرم شریف کې یو مونځ دا د 1,00,000 مونځونو برابر دی. په مسجد نبوي کې یو مونځ چې کوم دی نو دا د 1,000 مونځونو برابر دی، او په مسجد اقصی کې یو مونځ دا د 500 مونځونو برابر دی. لیکن الله رب العالمین دونه زیات بادشاهت دومره زیات غلبه ورکړې وه، خو لیکن حضرت سلیمان علیه السلام باندې بیا هم مرګ راغی. الله رب العالمین په مرګ راوستو او الله رب العالمین د دې دنیا نه هغه چې کوم دی پناه کړو او د دې دنیا نه سلیمان علیه السلام تشریف یوړو. د الله رب العالمین په دې کې هم یو حکمت و، که زه یو انسان له هر څومره بادشاهت ورکړم په ټوله دنیا باندې بادشاهت هم ورکړم، خو لیکن په دې انسان باندې به مرګ خامخا راځي. حضرت سلیمان علیه السلام چې کله مسجد اقصی جوړو نو دا ټول جنات یې رايوځای کړل. دوی به په کارونو کې ډېره زیاته نارستي کوله، او چې سلیمان علیه السلام به کم جن یا پیرې دا به په سستۍ باندې ولیدو نو سخته سزا به یې ورکوله. او جناتو چې کوم دی نو د علم غیب دعوه هم کړی و، خلکو ته یې ویل چې موږ سره د غیبو علم دی، او د غیبو علم چې کوم دی د الله رب العالمین نه علاوه بل چا سره نشته. نو سلیمان علیه السلام د شیشې یو کمره په دوی باندې جوړه کړه او دوی ته ویل تاسو په مسجد اقصی کې لګیا شئ کارونه پرې شروع کړئ. او سلیمان علیه السلام د شیشې کمرې ته دننه شو او هغه امسا باندې دغسې لاسونه کېښودل او کېناست، دوی ته یې کتل، دوی لګیا دوی کارونه کول. الله رب العالمین ته په دغه ځای کې په دغه ساعت باندې سلیمان علیه السلام نه روح قبض شو او سلیمان علیه السلام همدغسې په هغه امسا پاتې شو. 2 کالو پورې سلیمان علیه السلام په خپله امسا باندې و. الله رب العالمین د خلکو ته دا ښود چې جناتو سره د غیبو علم نشته، نه پیغمبرانو سره، د غیبو علم صرف او صرف الله رب العالمین سره دی. کله چې سلیمان علیه السلام خلیفه راغی ویې کتل نو هغه ته هم پته ولګېد چې سلیمان علیه السلام وفات شوی دی. او جنات هم ډېر زیات حیران وو چې دومره سخته نګراني سلیمان علیه السلام چېرته هم نه ده کړې په موږ باندې. کله چې هغه امسا 2 کاله پوره شو نو په هغه امسا کې چینجې ولګېدو او هغه امسا چې کوم دی نو ډېرو چینجو د لاسه په منځ دوه شوه، او چې څنګه په منځ دوه شوه سلیمان علیه السلام د هغه کرسۍ نه راپرېوتو او جناتو رامنډه کړه چې ویې کتل او دوی ته پته ولګېد چې سلیمان علیه السلام د وفات خو ډېر وخت شوی دی، 2 کالو نه زیات وخت شوی دی. نو دغه شانتې د دوی دغه راز هم پاس شو چې یاره د علم د غیب او علم چې کوم دی دا جناتو سره نشته، دا صرف او صرف الله رب العالمین سره. نو دا د سلیمان علیه السلام مکمل هنر خو د ژوند مختصر حالات چې الله رب العالمین دومره غټه بادشاهي ورکړې وه، پر دومره غټې بادشاهۍ باوجود هم سلیمان علیه السلام د دنیا نه تشریف وړی او د دنیا نه سترګې پټې کړې دي. الله رب العالمین دې موږ له تاسو له په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي او الله